الرحمن الرحیم انګلیسي راکوټ اواز پکې راځي. نن موږ شروعات کوو د ویډیو دپاره د دې چې چاته څه ناڅه فایده ورسي. نو د ټول نه لومړی موږ لاندې یو پوینټ لګولی دی، د هغې د پاسه مشین سیټ کړو او مشین سیټ کولو نه بعد موږ ټیل کړو، ببل وغیره هر څه ښه برابر کړو. اوس موږ کوو لی آوټ د ریسیکشن. نو ریسیکشن کوو د دې دپاره چې موږ نوی کار شروع کړو. دوه پوینټونه آلریډي موږ سره شته، موږ درېیم پوینټ ځان ته په خپله ولګو او د هغې دوه پوینټونه موږ ریسیکشن کوو. موږ سره به د دې پوینټ کوارډینیټس راشي. نو د ټول نه لومبی به موږ لاړ شو، دا ټاپکان GTS 235 مشین ده، صحیح ده. ټول نه لومبی به موږ لاړ شو مینیو ته. په مینیو کې لی آوټ کې موږ یو جاب ځان نه سلیکټ کړی دی، د هغې نوم دی کالم موږ انټر کړو. پیج ټرن دې ځای کې راځي، ګوټ ته لیکلي پی او ایرا نشانه ورکړی دی، مطلب دی پیج ټرن. لاندې موږ لاړو F2 ته مخامخ لیکلی نیو پوینټ موږ اوپن کړو. په دې کې اوس یو دی سایډ شاټ، دویم د ریسیکشن. اوس فی الحال موږ ریسیکشن کوو سایډ شاټ په، بیا موږ انشاءالله د دې نه پس نورې ویډیوګانې کوو تاسو ته به وو. اوس ریسیکشن موږ آن کړو. موږ نه لومبی د دې پوینټ نوم غواړي، صحیح ده. دې پوینټ نوم به ورکړو موږ مثال په طور 1S چلو 1 2 3 فار ایگزامپل. دا هم انټر کړو. اوس هایټ اف انسټرومنټ وغیره دا موږ هله پکارېږي چې کله موږ ټوپ وکړو. اوس موږ ټوپ ونه کړو، عام لی آوټ دی. نو دې دپاره موږ چې کوم دی هایټ اف انسټرومنټ وغیره یا ریفلیکټر هایټ یا پرزم دا چې کوم دی موږ اوس فی الحال نه دي پکار. دا به انشاءالله موږ بعد کې بیا تاسو ته وو. اوس موږ دې کې نوم ورکوو د هغې پوینټ موږ پې پرزم سیټ کړی دی، د هغې نوم دی E.R. د هغې نوم دی موږ سره E.R. دا موږ په دې وجه وکړو چې موږ په دې کې مخکې نه سیو کړی دی. که چېرې په دې کې سیو نه و موږ به ډایرکټ نارتھنګ او ایسټنګ ورکوو. بیا صحیح ده. انټر موږ سره کوارډینیټس راغلی، یس انټر. او د دې نه بعد به چې کوم دی نو مشین سیټ کې په پرزم باندې مشین به سیټ کې پرزم باندې، د هغې نه پس به چې کوم دی نور پروسس کېږي. مشین موږ سیټ کړو. اوس به موږ ډسټنس دا بټن و F4 د دې پوینټ پروسس ختم شو. اوس موږ سره دویم پوینټ دی CH1 دا موږ انټر کړو. کوارډینیټ موږ سره راغلی، یس انټر. اوس د دې نه پس به موږ مشین بیا پر دې دویم پوینټ سیټ کړو. اوس سټاپ کړو. اوس موږ په دویم پوینټ باندې پرزم سیټ کړی دی، مشین موږ روټیټ کړو او د دې پرزم سیټ کولو نه بعد موږ مشین کې ډسټنس چې کومه بټن ده هغه موږ وو چې موږ ته پته ولګي چې څه حساب دی د دې پوینټ. موږ سره نوی پوینټ راغلی دی اصل. اوس موږ سره راغلی د دې نه بعد به د دې پروسس نه بعد به موږ کلیک بیا NEZ. اوس موږ سره دا پوینټ راغلی 1 2 3 چې موږ کوم نوم ورکړو د هغې موږ سره دا کوارډینیټس راغلی. دا به یس کې چې یس کې آلریډي دا تاسو سره سیو شو. دا د ریسیکشن طریقه. او د دې نه بعد انشاءالله موږ نورو ویډیوګانې کوو، صرف د دې دپاره چې ما په یوټیوب کې سرچ کړل، په هغې کې اردو کې، پنجابۍ کې، بنګالۍ کې، انګلیش کې، په هره ژبه کې چې کوم دی نو د دې باره کې معلومات پراته دي. د سرویر باره کې خو صرف پښتو داسې یو ژبه ده چې د دې باره کې معلومات نشته. نن نه ما دا اراده کړې ده چې زه موجوده ټایم سعودي عرب ابها کې او دې دپاره چې یاره زموږ کوم پښتانه وروڼه دي او سرویر ډپارټمنټ سره تعلق ساتي یا مثال په طور انسټیټیوټ کې یا زده کوي یا زده کړی وي خو ډپلومه یې کړی خو ایکسپیرینس لري، د هغې دپاره موږ ویډیوګانې کوو او تاسو سره به یې شیر کوو. انشاءالله تاسو موږ له ښه کمنټس او ښه لایک راکړو. د دې نه پس انشاءالله موږ نورې ویډیوګانې کوو. والسلام.